چا هم دا پوښتنه ونه کړه تر اوسه بل وطن ته د خپل کلي نه په سزم یم ښایست د یار د سترګو چې نیکنام یم ورسره جوړه هر وخت لکه رنجزم یورې نو اشنا د اورېدو ده دا قیسه مې د ژوندون د ورځو شپو ده او تا که ونه وې زه پوه شوم پوهېږم د مخ پاڼه دې د زړه د ترجمو ده او په دې کلي کې د چا نه ګیله مه کړه د دې ځای هره خبره د پیسو ده او چې تر اوسه مې خپل نه کړې خپله یاره خامخا در سره لمسه د پردو ده نیکنام صاحب دا راته ووایي چې د شاعرۍ په جامه کې د شاعرۍ په دنیا کې موږ شاعران ګورو ډېر زیات دي خو کم شاعر سره تاسو ډېره مینه لرئ او کم شاعر نه ډېر تاسو متاثره یې په دې خپله دنیا کې ستاسو چې دا کومه شاعرۍ دنیا ده داسې ده دا ځان له یو ګټور تپوس دی او یو جهان مننه ستاسو د دې وزندارو او د دې کوټلو تپوسونه کوو مونږ وایو چې لکه اوس حضرت موسی علیه السلام دور او دغه فرعون دور ته چې سړی سوچ وکړي نو اوس لکه چې څوک د موسی علیه السلام هغه ملګرتیا ته لاړل او د هغې سره یې منډه وکړه او هغه شمولیت یې وکړ نو هغه ټول د هغه ملګري وو هغې ته الله پاک هغه نجات او برې ورکړه اوس وختي طور په که څوک فرعون طرف ته لاړو نو که بیا دنګو که چیټو که سپینو نو هغه بیا بلې لارې ته لاړل او هغې اوبو خاطر ونه کړه هغې یوړه راځو دغې خبرې له چې که چېرته زما د دې وطن او زما د دې خاورې زما د دې ولس هر ملګری هم په شعر کې په یو ادب په دایره کې ښه لیک کوي جو زما د سر ګل دی او که نه کوي نو بس زنګ د سر ګل نه دی نور به موږ څه وکړو خو ما ته ټول شاعران چې د پښتو دي که د اردو دي که د کومې بلې ژبې دي خو چې چېرته فکر یو دی چې فکر یو دی نو زنګ د سر ګلونه دي ما ته ګران دي او البته که بیا کم کلامونه رواني نو د چا روان کلام ته چې ګنې دا د پلانکي دی نو ښه دی لکه چې کلام روان دی نو هغه روان کلام ته کمزوری یا روان ویلی شو که نه او نور شاعران زموږ د سرګلونه دي په مونږ ګران دي ټول را باندې ګران دي نیک محمد صاحب تاسو لیک ډېر زیات کړی دی خو آیا یا داسې نظم شو یا داسې غزل شو چې آیا تاسو لیک کړی دی او هغه چېرته سنګر یا مطلب سنګم په دنیا کې خور شوی دی نو هغه راسره لږ شان شریک کړي یو جهت مننه کوو ستاسو د ګټورو تپوسونو زما بلها شی کلامونه هغه یو د دې اسحاقوټ هغه منتظر هلک دی ډېر ښه فنکار دی پړنګې کلی دی زموږ سره ډېره ښه تعلق دی نو لکه زه به ده ووایم چې یو درزن یو شپږ کلامونه زما سره که غم دی نو د دې خبرې غم دی بچو مې ټوپک خپل کا او هیر کړی قلم دی دا هغه ډېر په ښه دغه ویلی دی بلکې په افغان زمونږ په بره پښتونخوا کې په افغانستان کې هغه په ټي وي کې ویلی ډېر ښه خلکو وقدرو او خصوصا بیا پکې څه ملګرو ټلیفونونه وکړل افغانستان نه او هغې کې هغه شعر لکه بس ټیک شو د هر چا یو سوچي زه هر مسلمان رور ګڼم دا ټول جهان مې کور دی زما د کور دیوال خو نه ټک دی او نه تورخم دی نو هغې د نر بچو بیا دغې له ډېر زور ورکوو چې یاره دا دې ډېر ښه لیک کړی دی او په قلم دې برکت شو دا دي هغه افغان ټي وي کې کړی و بلها کسان ورته ناستو نو ډېره ښه دادرسي مې پې شوې ده د دې تخبایي دغلته د دې اسب کلي ضیا سایل یو ملګری دی هغه چېرته په نشترحال کې زما کلام ویلی دی او هغه په هغې کې بیا افغان ټي وي والا ناستو نو هغه حق ضیا سایل صاحب له خصوصي بیا پروګرام وکړه وویې چې بهی ته 3-4 کلامونه نور نو 2-4 هغه کړي دي دغه افغان ټي وي نه کړي د پېښور نه نو چلیدلي دي لږ ښه چلیدلي ډېره ښه دادرسي پې شوې ده د دې تخبایۍ یو فنکار دی افتخاري نوم دی نو هغه چرې هم چېرته په خپله رضا نه ځم زه چې هر طرف ته ځم د بل په خوله ځم په مودو پس د اشنا په کلي راغلم سترګې ځم په لار لیمه لیمه ځم چا هم دا پوښتنه ونه کړه تر اوسه بل وطن ته د خپل کلي نه په څه ځم یم ښایست د یار د سترګو چې نیکنام یم ورسره جوړه هر وخت لکه رانجه ځم نو 3-4 کلامونه به دغه افتخار هلک کړي دي بیا دلته یو ملګری و امیر رحمان نوم دی ډېر ښه فنکار دی نن سبا پاتې کېږي ډېر ښه هنرمند دی هغه اوس په چکدره کې پاتې کېږي او هلته یې هغه بالاخانه غوندې ځان لې نیولې ده نو که یې اورې نو اشنا د اورېدو ده دا قیسه مې د ژوندون د ورځو شپو ده او تا که ونه وې زه پوه شوم پوهېږم د مخ پاڼه دې د زړه د ترجمو ده او په دې کلي کې د چا نه ګیله مه کړه د دې ځای هره خبره د پیسو ده او چې تر اوسه مې خپل نه کړې خپله یاره خامخا در سره لمسه د پردو ده د ولس د هر یو غم پنډې په سر دی د ولس د هر یو غم پنډې په سر دی او دغه نښه د نیکنام د پېژندو ده نو دغه ضیا دغه چې کوم دی دغه امیر رحمان
نو 2-3 کلامونه هغه هم کړي نو 15 شل به دې هنرمندانو فنکارانو د موسیقۍ سره زمزمه کړي او د ولس خوښ کړي دي د ولس اورېدلي دي او موږ یې قدرولي یو. ډېر خلک را سره مینه کوي، ډېر خلک سلام کوي، ډېر خلک په خپله خواږه درانه دي، درناوی را کوي، موږ یې مننه کوو. نیک محمد صاحب دا راته ووایې ماشاءالله شاعري ته خو موږ تاسو سره سهار نه کېږو د ماسخوتنه پورې به تاسو سره شاعري ختمه نه شي. خو آیا نیک محمد صاحب دا راته ووایې چې کتاب لیک مو کړی دی؟ مونږه سمودا د مشال په نوم شریکه رساله په هغې کې چېرته 2 کلامونه او 3 خو په هغې کې د نورو ملګرو هم وو. دلته هغه شمشاد دیپک ملګری دی نو د هغوی په مرسته و هلې ځلې م کولې نو خپل څه داسې چېرته نورې رسالو مثالو والا که چاپ کړي او چاپ کړي دي هم. خو راځو خپل کتاب لا خپل کتاب پروفیسر ګوهر نوید صاحب دی الله روغ لري زموږ زړه پورې ملګری دی نو هغه دلته تشریف راوړی او بیا یې وایي چې نیکنا بستا یو کلام د یو نه مزداري بل دی د بل نه مزداري نو هغه 2 ډایریانې واغستې او د ځان سره یې یوړې نو هغه سلیم ناشاد د مردان کې کمپوزینګ کوي او ډېر ښه زنګ ملګری دی او د هغه کمپوزینګ بیا لږ ډېر مزداري د دې شاعر سړي د کمپوزینګ لږ ډېر پاکي او د هغه نه پکې د دې املا د غلطیانې هم یا نه راځي یا د نیش برابر راځي خو هغه باندې یا ګڼه وه یا هر څه چل چې و نو هغه داسې شپږ میاشتې ورته هغه مسوده پرته وه خو څه د بجلۍ نیش والی دی څه پکې د الیکشن یې لاړې شي راشي نو هغه نه وی کړی نو هغه مې بله ورځ د هغه نه واپس راوړی او مینګوره کې سمیع الله ګران صاحب یو ملګری دی نو هغه له مې ورکړی چې هلکه دې باندې تادي وکړه نو هغه وایي چې 15 ورځو کې د لکومه نو چاپ ته پرته ده او ډېره زر به راشي او کتاب به تقریبا چې د 2.5 صفحو 2.5 صفحو کتاب به دی راشي نو زه دا د قوم یو سرمایه ده د راتلونکي نسل را باندې حق دی نو او دغې کې بیا داسې د دې چاپېرچل څونه چې رانه کېده دا چې مونږ شریک ژوند کوو او دا مونږ ته رنګ رنګ اوازونه کېږي نو دغه پکې ترجماني ده او انشاءالله چې خلک به خوښ کړي. نیک محمد صاحب دا راته ووایې اخري کوېسچن کوو مونږ خپله خپرونه راغونډو. اخري کوېسچن زمونږ دا دی نیک محمد صاحب چې آیا ستاسو عظمت ته سلام کوو ستاسو د شاعرۍ ته ماشاءالله ما خو خپله هم ډېره زیاته مزه راکړه چونکې ما د شاعرانو نه انټرویوز هم ډېره کړې ده خو هغې دومره مزه نه ده راکړې څنګه چې ستاسو شاعرۍ ډېره مزه راکړه. اخري کوېسچن زمونږ دا دی چې آیا راتلونکي نسل راتلونکي چې ستاسو کم ژوند دی زمونږ نه راتلونکي چې کم نسل دی خو آیا د هغې دپاره به د شاعرۍ دپاره څه سټرګل کوې که نه شاعري هم دې ټایم کې سټاپ کړې ده؟ نه 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 یو خو دا شعرونه چې دي نو دا داسې د انسان د خپل اختیاروي هم نه لکه زه به نه لیکم خو یو سوچ د تصور یو کوڅه به کولاو شي او دغلته به څه حادثه داسې وشي چې زه به وایي د باران چې شوی و د کالام نه چې دا سیلاب راغی وایي چې لارې ته را نغلم که تندر د اوبو پرېوته لارې ته را نغلم که تندر د اوبو پرېوته پرون مې نوی بوج لالیه په مزغو پرېوته او د چا کوشش و چې ساګانې د انسان بچ کی د چا کوشش و چې ساګانې د انسان بچ کی څوک چې راتلل د سلیپرو په لرګو پرېوته د چا کوشش و چې ساګانې د انسان بچ کی څوک چې راتلل د سلیپرو په لرګو پرېوته د هنیمون هوټل لرل زړه کې بلها رازونه د هنیمون هوټل لرل زړه کې بلها رازونه د غم نه پرېوته خو سم په تماشو پرېوته د هنیمون هوټل لرل زړه کې بلها رازونه د غم نه پرېوته خو سم په تماشو پرېوته او د کوهستان د مناګي 15 ځوانان بچ نشو د کوهستان د مناګي 15 ځوانان بچ نشو تیزو چپو ته په مثال د ګوډاګو پرېوته د کوهستان د مناګي 15 ځوانان بچ نشو تیزو چپو ته په مثال د ګوډاګو پرېوته خدای ته توبې ایستل پکار دي چې عذاب ختم شي خدای ته توبې ایستل پکار دي چې عذاب ختم شي یاران اوس هم په تصویرونو او کیمرو پرېوته خدای ته توبې ایستل پکار دي چې عذاب ختم شي یاران اوس هم په تصویرونو او کیمرو پرېوته او هغه په هر قدم نیک نام شي چې نیک کار وکړي خدای ته که یو ځل هم ملګرو په سجدو پرېوته اوس چې کله دغسې یو دغه وشي نو که زه یې نه لیکم نو دا حالات دا چاپېرچل دا ما دې ته وپسخوي په ما دا ټکي راورېږي چې ته لیکو کا د سیلاب په 2م ورځ په 3م ورځ د اخبار سرخۍ ته چې وګورې نو بجلی 3 روپۍ او 4 پیسې پی یونټ ګرانه
₹3.94 په یونټ بجلی منګه. نو هغه یو دغه مې کړی چې سیلاب خو تیر شو ته یونټ دې د بجلی پورته کا. سیلاب خو تیر شو ته یونټ دې د بجلی پورته کا. شاب لالی خلک سر ته د سولې پورته کا. څه د حالاتو په تیره سنگین سورې ده او پاتې سرمن د قام نه ته په دې ګرانۍ پورته کا. او شوقي جانانه په ډالرو د ایمان راوړې. شوقي جانانه په ډالرو د ایمان راوړې. خاورو کې خاورې شوه وقار دې د روپۍ پورته کا. شوقي جانانه په ډالرو د ایمان راوړې. خاورو کې خاورې شوه وقار دې د روپۍ پورته کا. داسې حالاتو ته مو ځان په خپله ورسو اواز به راشي چې د دې ځایه کېږدۍ پورته کا. داسې حالاتو ته مو ځان په خپله ورسو اواز به راشي چې د دې ځایه کېږدۍ پورته کا. ساګانې اخلو مړه پراته یو د ضمیر لحد کې. ساګانې اخلو مړه پراته یو د ضمیر لحد کې. اے اسرافیله نور پوکې ورکه شپېلۍ پورته کا. आवाज به ساګانې اخلو مړه پراته یو د ضمیر لحد کې. اے اسرافیله نور پوکې ورکه شپېلۍ پورته کا. چې د خپل حق دپاره یو چغه او یو اواز شي خدایه د قام نه دا بلا د خاموشۍ پورته کا. او نیکنامه چې د خپل حق دپاره یو چغه او یو اواز شي خدایه د قام نه دا بلا د خاموشۍ پورته کا. نیکنامه ښکلی وخت به راشي خو په نیکه جذبه ته خو یو نیک اواز د خپلې ورورولۍ پورته کا. نو داسې ده چې دا چاپیرچل په مالی کې نو نیکنام خپل شعرونه ودرولې نشي. لکه دا خو مونږ دا زما چې کوم چاپیرچل دی مونږ شریک ژوند کوو. نو د دې چاپیرچلو د دې شریک ژوند د دې چمګاونو د دې نور د راختو د دې پریوتو د دې ګرمي شوه یخني شوه روجه را روانه ده اختر را روان دی. ماله څه کول پکار دي. زمانه چې کوم غریبانان دي نو د دې سره زه څنګه سلوک وکړم. زما دوه قسمه ترکاري پخوم خو ګاوند کې لکه اخوا د چا د نغري څه پوزیشن دی. نو دا ما دې ته نه پرېږدي چې زه د شاعري ودروم بلکې شاعري به روانه به یو که زه ودرولم غواړم دا نه ودرېږي. لکه وایي چې جانان یو جهان مننه د راتلونکو ګلالو زلمو کو که هغه هارون رشید صاحب دی او که هغه جنید رحمان صاحب دی. دا هغه خیالولي ملګري دي چې دوی په دې خاورو خیګو کې په دې کږو وږو کوڅو کې ګرځي او دغه ورک ملګري را پیدا کوي کوم چې نورو ملګرو لږ هیر کړي دي لږ شاته کړي دي. جانان سړی دی نو جانان دلته راغلی دی. جانان سړی دی نو جانان دلته راغلی دی. دا د ادب ځلنده ستوری د مردان دلته راغلی دی. نو دا یو هارون رشید دی چې په زړونو حکومت کړي. دا یو هارون رشید دی چې په زړونو حکومت کړي. ملګری ورسره جنید رحمان دلته راغلی دی. راتګې مننه کوو. جانان سړی دی نو جانان دلته راغلی دی. دا ادب ځلنده ستوری د مردان دلته راغلی دی. دا یو هارون رشید دی چې په زړونو حکومت کړي. ملګری ورسره جنید رحمان دلته راغلی دی. هارون رشید صاحب ځان له هغه ملګری دی د دوی مشرانو خيارو. نو دوی خپلو کشرانو له داسې نوم کېدي چې د هغه باچا چې په اسلام کې د اسلام په حکومت کې د بغداد په خاوره چېرته ډېر ځلنده نوم پروت دی نو هغه د هارون رشید صاحب پروت دی. مونږ یې مننه کوو. بیا دوی که هغوی په خاوره بادشاهي کړې ده په خلکو یې کړې ده عدالت یې د انصاف کړی نو زمونږ هارون رشید صاحب په زړونو حکومت کوي. مونږ یې مننه کوو. د راتګ یې مننه کوو او د جنید رحمان صاحب یو جهان مننه کوو. چېرته چې هم ځئ یی نو ښاد او آباد اوسئ. دلته چې مونږ د ابرار صاحب غونتې د هارون رشید صاحب غونتې د جنید رحمان صاحب غونتې ملګري لرو نو لا د کشمالو غونچکونه هم شته. لا اجرې آبادې دي. لا پکې د چیلم خوټارې شته شوقیانې شته. لا پکې هفته 10 ورځې کې په اجره کې منګیله هم خلک ربل ټیټ کی هغه پړې مړې پې راټیټ کی خو بل ملګری رباب له هم غوږونه تاو کی. نو اجرې آبادې ګودرونه آباد محفلونه آباد چېرته چې هم یې ښاد او آباد اوسئ. مننه ډېره او د نیکنام او د ابرار صاحب د هارون رشید صاحب د طرفه جولی سلامونه.